السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی د پاره اخر د سپریم کورټ نه یو ډیر ښه خبر راغلی دی یو ډیر غټه خوشخبری راغلی ده د پېښور های کورټ فیصله د الیکشن کمیشن فیصله اخر سپریم کورټ معطل کړی جی کومه فیصله و په غیر ډیټیل سره خبره کو جی پېښور های کورټ فیصله کړی و چې پی ټی آی ته مخصوص نشستونه به نه ملاويږي اوس هغه فیصله سپریم کورټ معطل کړه د پی ټی آی 23 مخصوص نشستونه جوړیدل چې هغه په نورو پاټو باندې تقسیم شوی جی چې شپږ چاغي کې 16 سیټونه چې کومو هغه پکې مسلم لیگ نون ته ملو شو 5 سیټونه پکې پیپلز پارټي ته ملو شو یو سیټ پکې ام کیو ام ته ملو شو او یو سیټ پکې مولانا فضل الرحمن سے پارټي ته ملو شو دا ټول سیټونه تقریبا 23 سیټونه د پی ټی آی جوړیدل چې دا په د نورو پاټو باندې تقسیم شوی وي د سیټونو حواله سره دا ټول مخصوص نشستونه وو چې مخصوص نشستونو 225 جوړیدل جی دغه 225 سیټونه چې کوم دي د مسلم لیگ نون حکومت ته لړی تاسو پتر او وسره د نور پارټیان هم دي نو دغه 225 سیټونه چې کله یو پارټي ته ملو شي نو بیا هغه قانون کې قانون سازی کول شي آئین کې چینجز راوستي شي آئین کې ترمیم کول شي چې کله یو پارټي له 225 مخصوص نشستونه ملو شي دی لویل شي 2/3 اکثریت جی مطلب بیا د چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته ایکسټنشن ورکول شو یعنی دی بیا د ملک قانون په ملک کې هر قسم قانون پاس کول شو په آئین کې هم ترمیم کول شو جی ها اوس سپریم کورټ دغه فیصله معطل کړی دا او چې کوم کسانو ته مطلب چې کوم کسانو په دغه سیټونو باندې حلف اوچت کړو نو هغه چې کوم کسانو حلف ایستلو د هغه اسمبلی کې هم اوس اوټ نشي اچولې اسمبلی کې چې کوم د سېنات الیکشن کیږي کې دغه کسان اوټ نشي اچولې دا فیصله 3 رکنی بینچ وکړه اوس په دې فیصله بل غټ بینچ په هم جوړیږي راتلونکي ټایم کې مطلب 3 رکنی بینچ او ورسره به نور ججز هم راتلونکي چې کوم ټرایلز وی هغه کې به غټ بینچ جوړیږي جی مخصوص نشستونه کچري پی ټی آی ته ملو نشو نو 2 ججز ته نقصان رسیدي شي کم ججز ته نقصان رسیدي شي کچري مخصوص نشستونه پی ټی آی ته ملو نشو دا پی ټی آی د سیټونه مسلم لیگ نون ته ملو شو او دا غي 2/3 اکثریت راغو نو دا نقصان به 2 ججز داسې چيله به نقصان راسي یو جسټس منیب دی او یو جسټس عائشہ ملک ته دای ته به دا نقصان ورسي چې دای بیا د چیف جسټس عہده ته نشي رسیدي دای بیا د چیف جسټس سیټ له نشي رسیدي دای له به دا نقصان نو دای به هم دا کوشش کوي چې مخصوص نشستونه پی ټی آی ته ملو شي او پاکستان کې دا نوې قانون پاس نشي او د پاکستان چې د سپریم کورټ کم چیف جسټس د جسټس قاضي فیض عیسی ته ایکسټنشن ملو نشي کچري هغه ایکسټنشن ملاويږي نو د 2 ججز د نقصان دی دای بیا د سپریم کورټ سیټ له نشي رسیدي د سپریم کورټ عہده د سپریم کورټ چیف جسټس عہده دای له نشي ملاوي دی او بل جسټس منظور علی شاه چې هغه فائدہ رسیدي شي کچري پی ټی آی ته مخصوص نشستونه ملو نشو او چیف جسټس ته ایکسټنشن ملو شو نو بیا دینه پس چې کوم جج دی منصور علی شاه هغه دا فائدہ راچي او بیا درو کالو تر پاکستان چیف جسټس وي هغه پکې دا فائدہ راځي نو یو جج له پکې فائدہ او 2 ججز له پکې غټ نقصان دی بل حمید میر چې کوم دغه هم ډیر غټ بیان جاری کړی دی چې شاهد اسلم د نون لیگ حکومت کې پاکستان د پرې خو دی جی شاهد اسلم یو صحافي دی چې د جنرال باجوا اساسي راخکارا کړی وی جی د جنرال باجوا اساسي یا د غسمره مال دولت ته غدر راخکارا کړو چې په هغه باندې بیا په د باندې مقدمه در شو او گرفتار شو چې کله د ضمانت ملو شو نو بس د ملک پرې خو نوکرای نه هم د برخار شو او ډایرکټ د بیا پاکستان پرې خو جی بل نون لیگ یو ځل بیا پیپلز پارټي ته آفر ورکړی چې راځي موږ سره حکومت کې شامل شي ځکه اوس پر پاکستان بجټ اوزي او نون لیگ دا خیال لکه چې دا بجټ زموږ په صرف مونږ او وخو د پاکستان عوام به مونږ پسې کنځل کوي د پاکستان عوام به ځکه کنځل کوي چې کم بجټ اوس نو کې په ملک مهنګای راځي اخکارا خبره را چې د ملک حالات خراب دي مهنګای خو به ضرور راځي ارزانی خو راځي نه نو مسلم لیگ نون وای چې یوازې ځان نه بدنامو راشه پیپل پارټي به ځان سره کو نو که سبا عوام چرته کنځل کوي نو صرف مونږ پسې باندې کوي پیپل پارټي پسې به هم کوي خو بل طرف ته پیپل پارټي هم قسم خوړل چې نه دی پریدو پیپل پارټي وسره هم په حکومت کې شاملېدو یو ځل بیا رضامندي ظاهر کړې ده جی نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام